أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم که تاسو د الله د دین امداد کوئ د الله د مخلوق امداد کوئ نو الله به ستاسو امداد کوي او الله به ستاسو قدمونه مضبوط کړي. محترمو ملګرو، په دې مخکې ورځو کې په باجوړ کې، په بونیر کې او په صوابای کې تندرونه پریوتي وو او په هغې باندې ډېر خلک شهیدان شوي دي او نقصانات شوي دي، کورونه روان شوي دي. منګه په هغې غمځپلو باندې غمزده یو او سوچ هم کو چې د هغوی سره منګه څه تعاون او ملګرتیا وکړی شو. الله ذهن کې راوستل او منګه یو فاونډیشن جوړ کړ، وحدت فاونډیشن په نوم باندې، او د هغې تفصیل ما په مخکې مضمونونو کې کړی دی. خو د هغې دپاره نه لا فلحال موږ رسیدونه چاپ کړي دي، رسید بکونه، نه هم د هغې دپاره مستقل څه بینک اکاونټ کولاو کړی دی. خو عرضي طور باندې یو بینک اکاونټ نمبر موږ ورکړه او لا رسید بکونه هم نه دي چاپ کړي. خو ما صرف خپلو ملګرو له آواز ورکړه او په هغې کې ملګرو زموږ سره ډېره ښه ملګرتیا او مرسته شروع کړه، چا انفرادي او د ضلع نوشهره ملګرو اجتماعي طور باندې د مولانا مومن ګل په لاس باندې. نو موږ چې دوره لږ څه راجمع شو او څه ورسره خپل کړل، نو موږ ووایو چې دا څو فلحال ملګرو ته ورسوو. نو د هغې په اراده باندې موږ بونیر ته روان شو. د بونیر د امیر، د ناظم اعلی او د نورو ملګرو سره هم رابطه وکړه. نو اوس روان یو چې د خپل وس مطابق چې څه زموږ د وسه دي چې د بونیر والو سره هم امداد وکړو، باجوړ والو سره هم امداد وکړو او د صوابای والو سره هم. نو انشاءالله دا به وخت په وخت باندې چې څومره ملګري تعاون کوي، ملګرتیا کوي، نو انشاءالله د هغې مطابق به موږ مرسته او ملګرتیا کوو او آینده دپاره به هم موږ د خپلو ملګرو سره تعاون کوو. زه ټولو ملګرو ته، مسلمانانو ته دا اپیل کوم چې تاسو د وحدت فاونډیشن سره خپل تعاون او ملګرتیا وساتئ او اوس انفرادي کارونه پرېږدئ چې په اجتماعي سطح باندې د ملګرو سره تعاون کیږي. نو دا به ډېره بهتره او ډېره غوره وي. لہذا ټولو مسلمانانو ته زه اپیل کوم چې تاسو په دې کار خیر کې زموږ سره ملګرتیا او مرسته وکړئ، ځکه د هغوی چې کوم ضروریات دي هغه پوره کول غواړي. اوس که هغوی له موږ لوښي وړو، سامانونه وړو، نو د هغوی کورونه نشته، نو هغوی به سامانونه کم ځای ږدي. نو د هغوی سره په دې وخت کې هغه امداد کول پکار دی چې د هغوی په کار راځي. نو ما د هغوی سره رابطه کړې ده او انشاءالله اوس به فلحال موږ هغوی سره د نغدو امداد کوو او بیا به کوشش کوو چې څه خیمې او یو شی او بل شی، او بیا به انشاءالله سلسله وار او نمبر وار د هغوی سره نورې مرستې او ملګرتیاګانې کوو. الله دې ټولو له د تعاون او د نصرت توفیق ورکړي او الله دې موږ د نورو تکلیفونو او مصیبتونو په امان کړي.